أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. زواجر شروع شو دو زجرون تاسو ویلی دي. اول زجر بنسبت شرک الانبیاء، انبیاء ته نسبت کی د شرک. ادویم زجر به افتخارهم بالآباء، خپل مشرانو باندې لوی کوي، فخر کوي، غرور کوي، حالدار عمل د خپل مشرانو غوند نه دی. اوس دریم زجر دی قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا دا قول لے دا یہودیانو، او نصارى دا قول لے نصارى. وقالوا كانوا هودا یعنی قالت اليهود كونوا هودا، او قالت النصارى كونوا نصارى. دا خپل مذهب ته خلق وللی، خپل فرقه ته، د خپل فرقې نه علاوه بار دی مسلمان نه ګڼه کنه. مخکې تا ویل دي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. او بدقسمتۍ نه دا حالت زمونږ جوړ شوی دی چې سره خپل ځان جنتی ګڼي نو ټول مستحق د جهنم. دا مذاهب مسالک پاتې نه شو، بلکې دا فرقې پاتې شو. خالص اسلام ته داعیان نشته، خالص اسلام ته دعوت ورکوونکي نشته. هر سړی خپل مکتب فکر، خپل رائے، خپل خیال ته چې کوم دی دعوت ورکوي، او دغه د ناکامۍ د تشتت او د افتراق نتیجه ده. وقالو دوی وایي کونوا هودا او نصارى، یهودیان وایي یهودیان شئ، نصرانیان وایي نصرانیان شئ. څه وشي فایده؟ تهتدو، هدایت به بیا مومئ. یعنی ہدایت ځان کې منحصر کړی دی ټولو. هر یو سړی وایي زه زما ډله مونږ جنتیان یو، مونږ پسې مونځ کېږي بل چا پسې نه کېږي، د فلانکي ځان لم نه کېږي. دا ټول فرقه وارانه مسالک، اسلام د دې نه بری دی. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، دې کې جواب هم دی دا قالو کونوا هودن پشانتے، دا غي جواب دے. او ما کان من المشرکین کے دا دی زجر دے دیتا چی دی خزان تا ملت ابراہیمی باندے ہوئی. تو ملت ابراہیمی کے خو شرک نو، لیکن یہ سڑے ځان تا حنفی ہوئی، او دا ای باوجود قبر پرستم دے. او دا امام ونیفر مولا پا قبر کے پا مذہب کے ہو قبر پرستی نشتا، بلکہ دے علماء دیوبند کے عالم دے مولانا ابراہیم بلیاوی ہوئی غدا، مولانا ابراہیم بلیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دا کتاب ہے کشف المغالطات. پہ کشف المغالطات کے اگر دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا منصوب یو کتاب لکل ہے، یو خبریں لکھے دا، یو کتاب دے غرائب پنم باندے. نو غرائب یو آگئی چاہا غلط خبری، یو غرائب میں ناشنا خبری. تو پہے کے د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بارے کی لکھی لی دی چی یو سڑے ہو اب یو قبر لراتو روزانہ، اور تویویل چی سمرہ مدمیو شو اتال رازم چی تا زما خبرہ ہو رے کنا ہو رے، زمانہ پارا دعا کے کنا کے پتہ لگی گی نا چی خبرے کنا خبرے گی. چی سو روز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غولی دو نو ورتویل چې کم ژوندی ذات ته نه خو ته پیژنې نه، او نه هغه ته را مدد شوی، او دا کم ته چې ته آواز کې دی ستا اوري نه. د امام ابو حنیفه مذهب یې کې دغه لیکلی دی، دا دیوبندی عالم دی. دا حواله نیلوي رحمه الله لیکلی ده، نو د هغې جواب چې چا لیکلی نو هغه وي دا خو غرایب دی د کتاب نوم که نه. مطلب دا دی چې دا داسې کتاب دی، دې ته فرقه پرستی وایي. دا فرقه پرستی ده، مړی نه اوري بس. دا احناف مذهب دغه چې مړی نه اوري، دعوه وکړي د یو مسلک د یو مذهب
لیکن هغې باندې هم پوره نه روان. کاش چې په هغې پوره روان وي. یو سړی به دعوه کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب شومې به خوري، ماښامي به خوري، څلوېښتی به خوري او نظر د غیر الله به خوري. او که ورته وایي چې علما احناف دې ته بدعت وایي نو بیا به جواب صرف دا وي چې ولې دا یوازې پلانکي استاد دی، نور نه دي. دا وځي د خلکو د خولې نه دا خبرې. نو ځان ته په ملت ابراهیمي وې نو پکار دا چې ملت ابراهیمي باندې روان شه. مونږ هیڅ اختلاف نه ساتو تا سره، ته حنفي شه لیکن صحیح حنفي شه. څه چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایلی دي هغه شانتې شه، زما ستا سره هیڅ اختلاف نشته. نو هر هغه سړی چې هغه په حنفي مذهب کې دی نو دا هر رای ته بیا حنفي مذهب وایي. په دې نه پوهېږو. یعنی خلاصه کې دانی کی کسی لیکلی چې اشاره بالصبابه کا اهل الحدیث دا حرام ده. وی دې ته حنفي مذهب وایي. دا حنفي مذهب دی، دا امام ابو حنیفه ویلی دی. عجیب مصیبت دغه دی. حنفي هغه چاته وایي چې هغه اصول خپل کی کوم چې امام ابو حنیفه وضع کړي دي د خپل استدلال لپاره. حنفیت دا مطلب تقلید نوم نه دی. کوم اصول چې هغه ښودلي د استدلال لپاره هغه استدلال باندې چې څوک روان یې هغه ته حنفي وایي. که دی په حدیث عمل کې هم دی حنفي دی چې کله هغه اصول دی تسلیموي او پهې روان دی. یو سړی د هغې اصولو خلاف خبر وکړي حنفي دی بس دا خبره مني، دې ته حنفیت نه وایي. د دې خلقو تباهي دغه وخت چې دوی د سیدنا ابراهیم علیه السلام نوم اخیستو، نور پکې شرک پروتو، بدعات پکې پراتو عجیب و غریب. دې جمله کې جواب هم دی د کونوا هودا او نصارا تهتدوا، او بل ما کان من المشرکین کې وا د دې زجر شیخ چې ادعاؤکم اتباع ملت الابراهیمیه وما هذا تشرکون. دعوی خو کوي چې مونږ ملت ابراهیمی باندې یو، بیا هم شرک کوي. قل بل ملت ابراهیم حنیفا. درې خبرې مونږ ویلې، درې. یو دا چې یهود، دویم نصارا، دریم ملت د ابراهیم علیه السلام. ملت د ابراهیم کې څه هغه دلته هم وي او مخکې هم ویلي دي چې زه مسلمان یم. د ملت ابراهیمی بنیاد په دې باندې دی چې زما هر څه د الله نه قربان دي، توحید باندې مبني دین دی. تاسو په کومه خوله باندې وایئ چې مونږ د ابراهیم منونکي یو؟ قل وایا بل ملت ابراهیم، بلکې مونږه قبول کړی دی ملت د ابراهیم حنیفا، حین فی حنف، د باطل نه حق طرف ته میلان د استقامت سره دې ته حنف وایي. د باطل نه حق ته میلان استقامت سره، دا د حنف معنی ده. حنیف هغه ذات چې هغه د باطل نه حق ته مایل دی په خپله خوشی باندې، او ثبات ته پکې، ثابت قدمی ده پکې. امام واحدی یا نور عربی تفاسیر دا لیکي چې خالی وي د افراط و تفرید نه. افراط نه کوي، تفرید نه کوي، هغه ته وایي حنیف. قل وایا بل ملت ابراهیم، بلکې مونږه قبول کړی دی ملت د ابراهیم حنیفا، هغه افراط و تفرید پکې نه و، د پلار خدمت پکې و لیکن د پلار شرکی خبره کې اتباع نه و. قوم سره محبت و یا قوم به ورته ویل لیکن د هغې په شرک کې ملګری نه و. دا نه چې پلار مې که شرک کوي نو زه به ورسره شرک کوم، دا افراط دی. او دا به تفرید دی چې شرک کوي نو زه به ورته کنځلې کوم، نه. د حنیف لفظ کې د ابراهیم علیه السلام ټول کردار دی. وایا بل ملت ابراهیم، بلکې مانګه قبول کړی دی ملت د ابراهیم حنیفا چې هغه مایل و د باطل نه حق ته، بیزاوي دا معنی کړی، مایل و د باطل نه حق ته. دا ناقص معنی ده. ښه معنی هغه ده کومه چې مونږ کوو چې د شرک نه توحید ته، د مایل نه حق ته، د باطل نه حق ته مایلي، د ثبات سره، ثابت قدمۍ سره، استقامت سره.
دې ته حنف وایي. قل بل ملت ابراهیم حنیفه، یو کس لګیا نو ماته ستا دا نوم مې خوښ نه دی. مې ویلي دا خو هغه چاته وي چې خپې یې دننه تګږي. مې ابراهیم علیه السلام هم داسې ونه. ابراهیم علیه السلام باره کې غوسه نشته دی. مې ښه نشته، تا به قرآن نه ویلی، قرآن یې نه ویلي بل ملت ابراهیم. اعتراض له ډېر تکړه دی. یو کس نه چا تپوس کړی چې تاسو مدرسې له تفهیم نوم ولې ایښی دی، تعلیم القرآن ولې لږ دی. هغه تفهیم کې لږ خصوصیت دی که نه، پوهه زیاته ده. نو بیا ما یې چې دا قرآن چې کوم وایي چې یعلمهم الکتاب دا او ته به ورته وایې مړه پوه شوې. تعلیم مخکې دی که تفهیم مخکې دی؟ دا بس خپل فقهي مسلک لا یا خپل یو نوم له ترویج ورکولو لپاره په قرآن هم څه کار نشته. نه کوي خلک د بعضې خبرو جوابونه بس په ارام کښېنه. ټول خو تعلیم القرآن نشي کېدی که نه، سو پکې تفهیم القرآن هم سو پکې تذکیر القرآن. دغه په یو نوم باندې خو ټول نشي کېدی. یو خو معارف القرآن دی، مفتی شفیع صاحب نوم یې ښه دی. بیا مولانا ادریس صاحب د خپل کتاب نوم معارف القرآن نه ښه دی. غالبا هغه د کتاب مقدمه کې لیکلی دی یا د هغه سوانح عمري کې ما لوستلي چېرته چې چا راته وویل چې دا خو د مفتی شفیع صاحب د کتاب نوم دی. نو یې ما چې زه هغه یو که نه، ځکه ما معارف القرآن نوم یې ښه دی. په دغه لحاظ سره یو دی چې د استاد شاګردان دي. دواړه د مولانا تانوي رحمه الله تفسیر اثر دی په دواړو. دا خبره ټیک ده. دا فرقواریت یې خامخا خپې وله مه وبوته کوه. خبره غلطه وي بس غلطه ده پرېږده. ووایا بل ملت ابراهیم حنیفه وما کان من المشرکین، دا هغه صفت کاشفه دی. وما کان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه. دې څه مفهوم دی؟ د دې مطلب دا دی چې تاسو د شرک ارتکاب کوئ. یهودیان شرک کوي که نه کوي؟ نصارا شرک کوي که نه کوي؟ مودودی صاحب یو ځای لیکلي چې مشرک کہنا زیادتی ہے. اهل کتاب ورته مشرک به نه وایي، بس په هغې ځان له دې کار وکړو خامخا لانجه یې جوړه کړه. د شرک ارتکاب یې خو کړی دی که نه. عزیر ابن الله چې وایي یا عیسی ابن الله وي د شرک ارتکاب یې کړی دی. نو اوس که څوک دا وایي چې هغه شرک کوي نو ټیک ده، تر دغې موږ ملګري یو. خو مشرک کہنا زیادتی ہے دا غلطه خبره. چې یو سړی دی ستا په مخ کې داسې کوي او داسې دی نو بس مشرک ده. اوس خلک د هغې هم دفاع کوي که نه، د غلط څیز خلک دفاع نه کوي. دا بني ادمان دي، انسانان دي. دې ته د قلم ښویېدل وایي. قلم وښویېد بس ټیک ده، تاویل مه کوه. او خلک هم زورور دي چې هره خبره باندې بحث کوي، هره خبره باندې بحث کوي، په دې باندې نفرت پیدا کېږي. داسې خو د لوی نه لوی سړی راواله د هغه جملې مخکې کېده او ځان د هغه مخالف کا څه اعتراض پې واردوه، ټیک به پې راځي. دا ذهن مه جوړوئ ځان له. دا د فرقواریت نتیجې دي. زه تاسو صرف خیم د دې لپاره چې دا د فرقواریت نتیجې دي. فرقواریت ته مه ځئ. مسلمانان شئ مسلم، قرآن و سنت ته دعوت ورکړئ. بس لنډه خبره ده. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. او ترکتکم، تاسو ما پریښي یې په څه شي باندې؟ په دوو څیزونو باندې، کتاب الله و سنتي. نور څیزونه که ستاسو فرعي وي دی هغه هغې ته دعوت ماوت مه ورکوه. دعوت لپاره دغه دوه بنیادي څیزونه دي. اوس په پېژنګلو د خلکو په دغې څیزونو کېږي. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. قولو دا اصل کې د یو سوال جواب دی. سوال دا دی چې انتم منکر الانبیاء والاولیاء، تاسو منکرین یې د انبیاء او د اولیاءو. تو پیغمبران نه منئ. موږ ته بدر دو ویل چې بل ملت ابراهیم حنیفه. نو قرآن د هغې جواب کوي چې نه، دا همیش دپاره خلک پراپیګنډه کوي. سم دم سړی وایي، هغه سره به فکري اختلاف راشي. نو په کار دا دی چې د فکري اختلاف حدودو باندې سړی پوهېږي. دې ته کتل غواړي چې دا فکري اختلاف د شرک تر حده دی، تر عقیدې تر حده دی، او که نه اعمالو کې.
اعمال کے بیا منسوسی اعمال لی یا غیر منسوسی اعمال لی د اختلاف حدود خلق نه پیژني او چې علاقه د مسلک نه خلاف کېږي که نه نو بس هغه ته کافر ویلي دا پخوانی مرض و دا اوس د ټولو خلکو مرض دی د ټولو حق پرستو هم دا مرض دی هغې هم بل څوک نه تسلیموي سید آلوسی خپل کتاب کې لیکلي دی روح المانی کې چې یو سړی لګیا و د الله نه سوا بل ته را مدد شویل چغې مغې والے او ما ته هم ترغیب راکو چې ګوره خیال کوه الله ته چغه ونه وی الله سوال مال نه مني دی چا دا وسایط دي که نه انبیا اولیاء دي د چغې وهه د دې دعا زر قبلیږي دې کار زر کوي ما پوهېږه چې بابا ګوره ته اوس عمره موده او ته لا دومره دې عقیده کې نه ښه دی وی ښه مې پوره پوهه که آیتونه مې ورته وویل حدیث مې وویل چې دا وسایط او دا وسایل شرکي دي هغه خبره ونه منله سهار چې زه لړم د کور نه ووتم نو زما باره کې خلکو منله چې فلان منکر الاولیاء فلان منکر الاولیاء ما توحید ته راوللی و ما پورې لکۍ دا لګولې و چې اولیاء نه مني دا هر زمانه کې دا کار دی ته دین ته خلق راوله تا ته وس وایي امام حنیفه نه مني لکه چا ویلي چې نه منم او یو سړی نه مني دا کافر دی دې خبره ته هم سوچ وکړه هغه څه د ایمان حصه ده نه چې نه د نصر هغه دا شی جوړه عجیب و غریب خلق دی عجیب و غریب الزامات به پتا باندې لګي زمونږ د ایمان حصه هغه نه دی اس امام مجتهد زمونږ د ایمان حصه نه دا ټیک دی لوی لوی علما دي ډېر محنتونه یې کړي دي ډېر کوششونه یې کړي دي دومره لوړ عمارت هغې جوړ کړی دی چې سړی هغې ته وګوري نو ټوپی ته غورځېږي ډېر خدمت یې د دین کړی تر دغې پورې مونږ قایل یو لیکن دا خو نه یې چې بس ته هغه رسول پرېږده هغه پسې ځه هما کتاب اخر کې تاسو سره کوي چېرته وسیلې هغه اخري کتاب چې اوس ما لیکل دی د هغې اخر کې ما یو عبارت لیکلی دی هغې کې هم شته نورو ځایونو کې هم شته دی اکتل حقیقت په نوم باندې یو تریخ حقیقت کم چې مولانا تانوی رحمه الله لیکلی دی هغه مولانا شیخ الهیم لیکلی دی خپلو کتابونو کې چې نن د خلقو د علماو نه د عوامو نه د خواصو د علماو دا طریقه ده چې صحیح حدیث ورته مخې ته راشي نو لومبنی فکر به دا کړي چې د حدیث نه به انکار څنګه کوم دا بیمانی ده الله بنده عوام سکے د خواصو دا ذہن دے صحیح حدیث ورته وایه غیر منسوخ د دی به لومبی دا کوشش کوي چې د حدیث نه به انکار څنګه کوم دا ټول صاحبان په دې کې اخته دي چې لږ زول پې ډېر راشي نه بیا به تعویل کوي اگرچہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو کوشش به کوي چې لرې تعویل وکړي خو څه تعویل وکړي دا بیماري ده زمونږ دې ژوند کې دا هم الله تعالی خپل وخت کې لیکلي دي اوس خو هغه خبره هم پاتې شوې ده اوس خدای چې علماء دیوبند څه وایي بس قرآن و سنت لکه د ایمان فکر وکړئ مونږ د علماء دیوبند رسول الله آواز نه دی کړی مونږ د محمد رسول الله آواز کړی ایمان لرئ په قرآن و سنت علماء دیوبند زمونږ استادان دي احترام کو لیکن دا کم زیاده چې خبره رسول خلکو دا بالکل غلطه سو زمانه کې دغه ائمه به یادول اوس خپل کابر یادوي زموږ یو مرګی د هغوی بریلیان یادوي دا مقابر پرستی او دیوبندیان اکابر پرستی د دې اکابرو چې څه ویلي بس ټیږي موږ سره دا داسې عبارات دي چې هغه موږ ویلی نشو کتابونو کې شته علماء دیوبند کله کله خو زما ډله راځي چې د هغې هغه نومونه در کوم لکه هغه عبارت یې لیکم او دا نه ویم چې چا ویلی دي اور مختلف مفتیانو ته لیکو کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام ان مسائل کے بارے میں وہ جداغین بگی نہیں وہ زما یقین دا ہے کہ سل پسلو کے وہ لگی چدا کافر دا سر ظاہر سے مسائل دا فرقواریت نتیجی دی دے نروز ہے دی جنجٹنا
انسانان دی کمزورې دی پکې بس خبره راواخله غلطه خبره پرېږده الله نه سوال کوه چې الله ته غلطۍ معاف کړي دک رویه ده زموږ د استادانو دی که رویه لږه ډېره بدله ده هغه دا دی چې هغې وایي دا 10 من البغات د هغې خبره قرآن و سنت باندې پیش کا کال ته وي ټیک ده که نه وي دا چا باغیانو لیکلی سب باغیوں کا لکھا ہوا ہے د مولا حسیني رحمه الله دغه طریقه ده یہ هغه 10 وایي 10 منې ټومبل د سیسکار یا چې اردو کې استعمالیږي دا 10 دی بغات د باغی جمع ده 10 من البغات اب باغیوں پر باغیوں سب کچھ باغیوں کا داخل کیا ہوا ہے دا بعض خلق کی دس دا کتاب دا کتو طریقہ دا دانا ہے چې مولانا تانوی پر کتاب کیسے سے لکھی دا ٹک دا یا زمان پر کتاب کیسے سے لکھی دا ٹک دا تو شیخ القرآن غلام اللہ خان کتاب کی لکھی چې سالوہ بن حاتب آغا سڑے حاتب بن ابی سالوہ بن حاتب آغا سڑے چې مانے دا زکاة جواہر القرآن کی لکھی دی غلط ہے لکھی دغه رویه خپلول پکار دي زمونږ دشمني چا سره نشته مونږ صرف تعالی ذهن جوړو چې سمه خبره چا ویلې دا قبول کا غلطه خبره چې هر چا کړې پرېږده بس خبره ختمه شوه الله به ایمان ثابتېږي ایمان ثابت کړئ خپل قولوا آمنا بالله وایه ایمان راوړئ په الله که تا ته یو سړی وي چې اولیا نه منې نو بیا نه منم ته الله نه منې که دې د ولي نه منل وی نو ته د الله نه منکر بیا نو ته د الله نه منکر یې مسلمان یې زه د ولي نه منکر یم زه مسلمان نه یم لوی کافر خو دی چې الله نه منې دا الزامي جوابات دي استاد محترم به دا کول تقاریرو کې به هم کول او بیا غادر چې ها ته خو مسلمان یې خپله نه الله پېژنې نه رسول پېژنې د ولي خپې دی نیولي هغه ته سجده هم کوې او آیا آمنا بالله مونږ ایمان راوړی په الله باندې او پای سو انزل الینا چې نازل کړی شوي دي مونږ ته او پای سو چې نازل کړی شوی ابراهیم ته اسماعیل ته اسحاق او یعقوب ته والاسباط اسباط د سبتن جمع دی سین بیت وی سبت پوتا او نواسا دواړو ته وایي پوتا او نواسا پېژنې پښتانه نه پېژنې پښتانه دواړو ته پوتا وایي دواړو ته نواسا وایي نواسا وایي پوتا چې کوم دی د زوی زوی ته وایي د لور هغې ته نواسا وایي که نه د رسول الله وسلم پوتے پوتیاں دي که نواسے نواسیاں دي نواسے نواسیاں اسلامیات استادان خیال ساتیا دی ټول پوتے پوتیاں خیخ پوتے پوتیاں نہیں هغه نواسا نواسیاں دي لور د اولاد نه چی هغه نواسا نواسی د زوی نه چی نه پوتا پوتی اسبات پوتا پوتی نواسا نواسے دواړو ته وایي معنی السبت فی اللغة الجماع الذین یرجعون الی ابن واحد یو پلار ته چې رجوع کی کم نسب هغې ته وایي اسبات زبیدی وی السبت شجرة الشجرة لا اغصان کثیرة واصلها واحد هغه یو غونه چې د هغې ګډې څانګې اصل یې وي ومنها اشتقاق الاصوات دا اسبات چې قرآن کې وایي د دې اشتقاقم د دغه ونې نه شوی دی کان الولد بمنزلة الشجرة والاولاد بمنزلة اغصانها د انسان کان الوالد بمنزلة الشجرة د انسان پلار دا د بوټي په منزله دی اولاد چې کوم دی دا د اغصان د شاخونو په منزله دي شاخونه دي اسبات چې کوم دی دا سبتن جمع دی مونږ ویل پوتے او نواسې دواړو ته وایي لیکن دا زیات استعمالیږي د لوستو دپاره او د قرآن مجید په رڼا کې اسبات دا صرف اسحاق علیہ السلام اولاد ته وایي هغه پورې خاص دی د اسماعیل علیہ السلام هغې ته قبایل وایي ٹھیک ده اصطلاحاً خو دواړه ویلی شي لیکن اسبات قرآن کې ویلې د بنو اسحاق دپاره شي بنو اسماعیل دپاره نشي ویلی بنو اسماعیل ته عام قبایل وایي اسبات د سیدنا اسحاقی تهذیب اللغه کې دا ازهري لیکلی دي
اسبات سبت ابن الجوزی کتابی لیکل ہے غټ کنه او دا رافیزی ریکان رافیزیان پای بلاشنه په زرګونو خلک د کار کوي دا ډېر لوی مصیبتونه دي یزید بارے کې چې لیکلي هغه دغه صاحب لیکلي دي هغه نه خلکو کتابونه ډک کړي دي فرقه واریت دې ته څوک نه ګوري چې را تحت خبرې کوي خو یو خوا یو شیعه دی بل خوا سني دی دا فرقه شو بوس دی به د کافر وي دی به د کافر وي په دې کې حق نه ښکاره کوي احقاق حق ابطال باطل لپاره ذهن پکاري دو تحقیق محقق چې کومي هغه چا مرګړتیا نه کوي ا د ځان مرګړتیا هم نه کوي خپل دفاع هم نه کوي چې خبره غلطه ثابت شي ښکاره وي ایمان غلطي شو زمونږ خلک خپل غلطه د سړی مړکه صاحب مولا مړکه چاره بخپل د غلطه نه وي نو په دې کې محققین نه جوړي دې کې بس محققین جوړي خارختیان محققین دې کې نه جوړي وما اوتی موسی و عیسی او پای سوچ ورکړی شو موسی عیسی ده او پای سوچ ورکړی شو النبیون انبیاء او تا من ربهم داغي درب د طرفنا د قران اصطلاح کې تو ګوره انبیاء علماء اوتیا کتابونه ورکول شي کنه شي ورکول خدا کم تعریف چې شمه کې لیکل لګا نه شمه کې تعریف لیکه د نبی او د رسول فرق درس نظامی والے خلکو ته ښیي کنه او که دلیل ته وته پوسې چې د قران د آیات خو خلاف ده قران کې خو دې کې دا فرق نشته پر رسول او په نبی کې چې کوم بنیادی فرق دی نه هغه جهاد کول او نه کول انبیاء ته خپلو امتونو خلاف چې کوم دی د جهاد اجازت نه البته رسول ته کتاب النبوات د ابن تیمیہ رحمه الله د موضوع باندې کتاب دی هغه ولله پته بولې قرآن نه دا معلومي کې دا ظاهر د قرآن چې ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و ما اوتی موسی و عیسی هم پای فریکوینسی کې لګیا دی و ما اوتی النبیون من ربهم یہ څه فرق ده دغه ذهن دی چې اکابر ویلي دي شمه کې لګلي شمه اوس خلک پړاوي که نه پړاوي ها نه پیژني څوک خلک پای باندې لوی عبارت لیکل او کنه نو ایک لیکي چې سمیتو بشمه دا نور اوی نری لیکل بشمه به غټ لیکل نو طالب وناغی دا بالشمته څه شی دی بالشمته مونږ وایو چې دا ناشنا غوندنوم دی بالشمته او دی راوړی ما سره کتاب دی پاک عربه څه شی اچھا مونږ نه پای باندې بشمه غټ لیکل ازمه مخنه به عبارت نور لیکل وما اوتی النبیون من ربهم انبیاء او ټول باندې به ایمان وروړل لازمي په ټول آسماني کتابونو به ایمان لازمي یو خبره بیات ساتل پکاري هغه دا چې چاته نبی وې نو دا هغه نبوت به قطعي دلیل سره ثابت ده په دې خبره مناظر حسن ګیلانی صاحب نه پوهېږي نور بے شمیره خلک پې نه پوهېږي هغې ذوالکفل ته هم نبي وایي دا ذوالکفل نه څه نوم دی کپل وستو والا ذوالکفل نه کپل وستو والا جوړ کړی او بیا داغه د نبوت قول یې کړی اگر دا څه وایي ته ذوالکفل به نبي و لیکن کپل وستو کې پیدا شو دا کپل نه کفل جوړ کړی دا غلطي ده هر چا چې کړی غلط یې کړی اجمالی ایمان دا ساته چې که زمونږ دا علاقه د پاکستان علاقه چې کوم ده دا بالفرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې ژوندی وه نو یقینا الله به دې کې څوک نبي رالیږلي لکه چې من امتن الله خلا فیها نذیر هر کلي کې به الله رسول لېږه نبي به لېږه من هوا څوک دی نو موږ ته نه دی معلوم دغه وایو مونږ چې که هند دومره زوړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې و او یقینا او بیا دغه علاقې هم وي نو ضرور به الله په دې کې څوک لیږلي مصلح نبي به لیږلي نذیر بمانه رسول نبي تنبیه ورکوونکی مصلح نه مصلح خو ریفارمر دی
هغه غیر نبی هم کېدی شي. دا علما چې کوم اصلاح کوونکي دا ریفارمرز دي، خو دا انبیا دي څه؟ دا انبیا نه دي. په دې ریفارمر اصطلاح باندې ځان پویول پکار دي. دا د سرسید اصطلاح ده. هغه نبی ته ریفارمر وایي. هغه وایي چې نبی د دعوت ریفارمر دی. بیا مثال پیش کړی لکه ترکاڼ په خپل فن کې ډېر ماهري، نو هغه د دې ترکاڼی ریفارمر دی. د نبوت معنا ادا کوي صاحب. 400 لو شرمئ ته پرویز نه انکار کوي چې پرویز پکې داسې دي. پرویز نه او سرسید احمد خان دا اوته بوتې ویلي. وما اوتی النبیون من ربهم، هر نبی باندې زمونږ ایمان دی اگر چې مونږ ته هغه نوم نه معلوم، خو که بالفرض یو داسې نبی ته ذکر کوي چې قرآن او حدیث کې د هغه نوم نشته، نو مونږ هغه نبی نه تسلیمو. لکه نبوت با قطعي دلیل سره ثابتول پکار دي. اجمالی ایمان کافی دی. لا نفرقو، مونږ فرق نه کوو. پس شي کې فرق نه کوو. په ایمان وروړو کې شرافت کې نه. اعتراض کوي ملاحده چې تاسو وایئ چې لا نفرقو، اول دی وایي زمونږ پیغمبر غوره دی. دا مونږ نه وایو، دا قرآن ویلی دی چې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. د یو درجات یې په ټولو پورته کړي. بعضهم نه مراد واحدهم. دلته کې ایمان وروړو کې فرق نشته دی. لا نفرقو، مونږ فرق نه کوو په ایمان وروړو کې بین احد منهم، د دې په منځ کې په یو تن کې هم. ونحن له مسلمون، فرمان بردار غاړه بستا. نحن له مذعنون بېدا ویلي. فإن آمنوا، نو که چېرې دې خلکو ایمان وروړو، فإن آمنوا، که چېرې دې خلکو ایمان وروړو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا آیت کریمه د دویم چې په دې کې صحابه کرام معیار ګرځولي دي. دا یو مسله چلیږي د یو دو جماعتونو په منځ کې چې صحابه معیار حق دي که نه دي. دا ډېره درنه مسله یې جوړه کړې ده. بس جاهلان هغه یو شعر چا ویلی د عربی کې که نه چې اذا کان الغراب دلیل قوم، چې کله د یو قوم مشر چې کوم دی غراب شي کارغه شي که نه، دا ورته څه ښایي؟ خو مردار یې ورته ښایي. نو یو جټ سړی وي او په دې موضوع باندې بحث کوي لکه ته څه کوې په دې کې، آرام کې نه، خپل کار سره کار ولره. دا علمي څیزونه د میډیا باندې نه کول پکار. خلک ته غلطې فایده اخلي او یو بل شرموي، د یو بل علما هم شرموي. دا غلط طریقه ده. صحابه کرام معیار حق دي که نه دي، دا اصطلاح د سره درست نه ده. د صحابه کرامو اجماع حجت، علمی خبر وکړه. د صحابه کرامو اجماع حجت دی. قرآن دلته چې کومه تشبیه ورکوي یا مخکې تشبیه ورکوي هغه په ایمان وروړلو کې کوي. نو ایمان وروړلو کې صحابه کرام معیار دي که نه دي؟ دي. هر قرآن نست. اوس که ته وایې چې صحابه معیار حق نه دي، نو نه پوهېږو چې حق ته څه دی. او بله یې خدا سے هم نه لیکلي. یہ خدا سے لیکلی چې رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو معیار حق نہ جاننا. دستور کې خدا لیکل. بس چې نالګي شي نه بیا لګیا شي خلک هر څه وایي یو بل ته. د دې تشتت نه، د دې بحث نه ما سوا د تفرق او تشتت نه بل هېڅ نه جوړېږي. دا علمي خبره هم نه ده. علمي خبره ده چې د صحابو ایمان معیار دی. اوس ته به دا نه وایې چې بعضې کسان مرتد شوي. دا عقل ځان سره کېده. یو کس یا دوه کسه مرتد شوي او هغه بیا واپس راغلي او د هغې اسلام قابل قبول دی. ته پې څه کوې؟ د چا چې جرم کړی هغه معاف کړی دی. عجیبه خلک دی. د الله په کار کې کار سره لري. مخکنی آیتونو کې سورة البقره کې تاسو ویلی دي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کله چې منافقان ته ویلی شي ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه چې ایمان راوړی دی نورو خلقو. هلته موږ معنی کړی کاملو خلقو الناس. نو کامل خلقو صحابه کرام،
هغې ایمان راوړو د زړه د اخلاص نه راوړو ځکه چې الله په هغې ګواهي کوي چې آمنو کما آمن الناس کوي کې اخلاص نه وی دا د رفض جواب دی چې جی هغې ظاهر کې مسلمانانو وړه کې ایمان نه و چې وړه کې ایمان نه و نو قرآن څنګه د هغې نه معیار جوړو اذا قیل آمنو کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء څنګه چې صحابه مخلص مؤمنان دي داسې تاسو هم مخلص مؤمنان شئ د صحابه کرامو ایمان معیار دی که نه دی دې که د علم الکلام ضرورت نشته نه کې څه د منطق او د فلسفې ضرورت شته مخلص مؤمنانو او منافقینو ته وایي دغه شانتي ایمان راوړی دلته هم وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به د مثل څه معنی ده دا ګران ځای دی دا ورته د ډېر اسان ښکاري که ته دا معنی وکړې چې فإن آمنوا تاسو ایمان راوړی په مثل د هغې چې که چېرې دې ایمان راوړو په مثل د هغې چې تاسو په ایمان راوړلی نو ستا د ایمان په مثل به دې ایمان راوړي د ایمان مثل دا تکرار دی څنګه به ځي دلته مثل د عین په معنی وکړه خبره به سمه شي بمثل ما بعین ما آمنتم به دا کمال دی د اشباح و نظائر والا مسله ختم شو فإن آمنوا که چېرې دې ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به عین هغه ایمان عین هغه شان چې تاسو په هغې ایمان راوړلی یعنې بعینه دی په هغه څیز ایمان راوړي چې تاسو پرې راوړلی معیار شو که نه شو نو صحابه چې د ایمان معیار شو نو د حق معیار وایي که به نه ایو صاحب پکې لیکلي دي چې دا جي د قرآن خلاف ده ته ځه خپله ماسټري کوه استاد یې سره څه کار دی قلقلا خان یې دا جوړ کړه څه لیکې نو پوهېږي نه په قرآن باندې نو مشر مه خپل زمونږ همدردي د ټولو مشرانو سره غلطه خبره باندې والله چې خفه کېږو دا غلطه خبره ده که څوک یو بابا پسې کوي که څوک بل بابا پسې کوي که څوک مولانا مودودي پسې کوي او بل پسې کوي سپکاوی د چا نه ښه مونږ دا وایو چې د کمعقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی دا کمعقل دوستان دي بس لیکي د هغه په باره کې خامخا د هغه خبرې ته څه غوندئ مختصر جمله ولیکوئ وایي هغه انسان و بس اټ لاست خبره ختمه شوه څوک په دې لاس ګوتې نه ماتوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که چېرې دې خلکو ایمان راوړو عین د هغې ایمان غوندې چې تاسو په هغې ایمان راوړلی په کوم څیز چې تاسو ایمان راوړلی بعینه هغه شان ایمان دا خلق راوړي فقد اهتدوا نو یقینا دوی هدایت موند په اعمالو کې د صحابه کرامو اجماع باندې اجماع حجت دی قرآن مجید سورة النساء کې به وایي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا یو سړی چې د صحابه کرامو د اجماعي عمل نه خوا کېږي نو د هغه ځای جهنم دی دی چې کوم خوا وړي د هغې مثال موږ سره تراویح دی تراویح عمل یو ګوره نوم کې جګړه مه کوئ قرآن کې یا حدیث کې تراویح لفظ نشته حقیقت ده دا فقهاء کرام دی د تراویح ہوئی بطور اسم دا نشته دی دا ډېر مخکې ما څلور شپږ کاله مخکې تراویح باندې بحثونو کې ویلې دا خبره او د شان ورشاد کشمیری حوالې سره مې ویلې او زمونږ خبره څوک نه مني ځان پې هم نه پوهېږي چې موږ څه ویل غواړو العرف شذي کې شان ورشاه لیکلي دي چې د شپې که مونځ کېږي په روژه کې د دې درې نومونه دي د تراویح هم وایي د قیام اللیل هم وایي او د تهجد هم وایي او بیا هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان او په غیر رمضان کې پاتو رکاتو اضافه نه کوله رمضان او غیر رمضان کې به پاتو رکاتو اضافه نه کوله دلته څنګه شروع دی دلته دا یې چې جی ما ته به د تهجد نه علاوه تراویح چې کوم دی نو دا تخیخ دا پاکستان کې دا جنګونه کوي خلک بل ځای نه کوي دا د دې نوم دغه دی تهجد قیام اللیل او تراویح یو څیز دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش پیدا کړی دي لیکن دا غینوم تراویح نو قیام اللیل یو شپه راووت د شپې تر نیمې لګیا و، دویمه شپه راووت د شپې تر درېیمې لګیا و، څلورمه شپه راووت د شپې اخره پورې لګیا و. زمونږ خیال دا و چې یفوتنا الفلاح، موږ نه به سحري لړ شي، فوت به شي. بله شپه مونږ پته مو ډېر ناوخته شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم راونوت او موږ ته یې سهار وویل زه ځکه راونوتم چې په تاسو دا فرض نه شي. صحیح حدیث دی، دی کوئی مقدار نه دی معلوم. په دې هم خلک جنګ کوي، په دې هم جنګ کوي چې جی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شل رکعاته ثابت دي، چې ثابت دي نو ښایي کوم ځای لیکلي او د هغې اساني دو ښایي که مونږ شل رکعاته کوو، زموږ جماعت کې شل رکعاته کېږي، لیکن خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شل رکعاتو ثبوت نشته، احادیثو کې نشته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تراویح باندې څه زور نه دی اچولی، هر چا بس قیام اللیل ځان له ځان له کو. قیام اللیل کې اصول لای چې هر سړی خپل قرات جهري کوي، د شپې عبادات چې څومره وي په هغې کې جهر کېږي. کم چې فقاهت یې هغې ته خلکو ته نه معلوم دی، په شلو او پاتو به جنګ کوي، په نور څه نه پوهېږي. د شپې لمونځ چې تاسو کوئ جهري هغې نه جهر جوړ کړئ، ښکاره کوئ، هغه نوافل دي د شپې، دا قیام اللیل به جهر سره کېده. سیدنا عمر دور کې هغه بارو خلق جماعت کې قیام اللیل کو، هر چا جهر کو، دغه ځای یې ولاړ بل هغه ځای ولاړ بل هغه ځای ولاړ بل هغه ځای ولاړ، چې یو شل کسان یو ځای شي او جهر کوي نو څه ته جوړېږي؟ شور. دا د اجتهاد بنیاد دی د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه. دا څوک نه ښیي چاته، طالبان ته ما تاسو څوک څه نه ښیي، دی وایي چې ولې راته نه ښیي، ټکې هم درته څوک نه ښیي، پته جنګ درته ښیي. علت د اجتهاد درته نه ښیي، سبب د اجتهاد درته نه ښیي چې دا یې ولې کول اخر. نو وجه یې دا کوه چې دا شور جوړ شوی دی، د دې شور نښه دا چې یو کس مخکې شی نور ورپسې ودرېږي. سیدنا عمر په خپله دا ونه کړل او یې فرمایل هغه ټایم چې تاسو د دې نه ودې هغه ټایم د دې نه غوره دی. د دې نه څه معلومېږي چې دا تراویح څه شی دی؟ قیام اللیل تهجد دی که نه دی؟ حدیث خو دغه دی. دلته مسلکي شی دی بس چې نه جي شل به ثابتوم، ثابت کوو که مونږ خو څه نه وایو، خدای دې مونځ وکړه، کبډي مه کوه، مونځ وکړه. دا چې تش په حق دی څوک پوهېږي په نور څه یې نه پوهېږي، د دغې نه کول ښه دي. او تحقیق چې بیا دی کې کوي ابن حمام د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب کې دننه هغه ته مجتهد فی المذهب وایي که من اهل الترجیح ورته وایي. ابن حمام ته من اهل الترجیح وایي. ابن حمام دا ټولې خبرې کړي دا ما چې څه وایي دا ما هغه نه وایي، دا ټولې خبرې هغه کړي نو بیا وایي د احنافو مذهب دا دی چې شل رکعاته سنت دی. بیا وایي چې مقتضی الدلیل ما قلنا، دلیل تقاضا دا ده چې اته رکعاته سنت مؤکد دي، دا باقي 12 زواید دي. د دلیل تقاضا دا ده. نو که دا جرم زمایي نو دا جرم خو ابن حمام هم کړی. د ابن حجر اسقلاني تحقیق دی کې بدل دی، هغه وایي چې دا د اتو رکعاتو نه والې تر څلوېښتو شپږو څلوېښتو رکعاتو پورې ثابت دي. دلته زموږ د جماعت مشران خو نشته اوس، کوم چې ابتدا نه دي، غالبا عابدین پته لګي دی او کارزو کې که نو دیار خان کاکا ته پته وي چې ما به 2 رکعاته وکړې تراویح، نو ورپسې هم 2 رکعاته نفل کول که هم نه کول. ما په دغې حدیثونو عمل کړی دی. دا نه چې کنې مونږ پکې حدیث پرېښی دی، ما په دې عمل کړی چې 2 رکعاته مونږ تراویح وکړه ښه صحیح. حضرت جمال صاحب دی الله وبخښي به موجود دلته کې، دا زاړه زاړه کسان. نه یې پسې بیا مونږ 2 رکعاته نفل کول، بیا هم 2 رکعات تراویح وکړې، بیا هم 2 نفل کول. مونږ څه حدیث نه دی پرېښی. هغه خلق نه یو مونږ چې مونږ ته حدیث معلوم شي او په هغې د مونږ عمل ترک سوال نه پیدا کړي. خلکو چې هر څه یې ویې ونه په اتو باندې مونږ عمل کړی و دا موده، په شلو باندې هم ډېره موده کړی دی، اوس پې هم کوو.
خلق دا نه برداشت کوي. ابن حجر اسقلانی رحم الله وایي چې اتو نوالې ته شپږو څلوېښتو رکعتونو ثبوت شته. بیا هغه وایي د صحابه کرامو ذاتي عملونه چې کوم دي په هغې کې مختلف اندازونه دي. هغه دا چې کوم صحابي به قرآن ډېر لسته د شپې، نو د هغه د رکعتونو مقدار به لږ و، مثلا اته رکعته و. نو چا چې به قرآن علم تر کیف باندې وی که نه، نو د هغه رکعتونه به شلو. دا د جګړې شی نه دی. تراویح تعداد د جګړې شی نه دی. د جګړې شی دا چې ته مونځ کوې که کبډي کوې. اصل خبره دغه ده. کرکټ میچ ته جوړ کړی دی، بس مقتدي لا د سر نه څه ویلي نه وي، او تا چې کوم دی ډزه غړپه ډزه غړپه ډزه غړپ. دې څه مطلب؟ صحابه کرام چې څه کوي، دا تراویح نوم نه یادو، قیام اللیل ورته ووایه، تهجد ووایه، خدا په جمع باندې د ماسخوتن د مخې کول دا د سیدنا عمر د عمل نه ثابت شو. او دې باندې د صحابه کرامو اجماع شوه که ونه شوه؟ وشوه. لہذا یو سړی چې دې ته بدعت وي نه، په خپله بدعتي ده. روافظ نه تسلیموي ده. د روافظو کلپس برادري ما سره هم شته دی. هغې وایي چې دا مونځ نشته چېرته کې. منکرین حدیث هم دا وایي دا مونځ چېرته نشته. ولې نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې کړی دی. د سنتیت دپاره دا کافي دی. د دوام دپاره دا کافي دی. التزام نه، دوام دپاره دا کافي دی چې سیدنا عمر د صحابه کرام په مخ کې خلق دی باندې جمع کړ. هغې کې مقدار نه دی معلوم. څوک چې ثابتوي هغه هم کمزوره دی. مقدار نه جنګ مه کوه. د دې څومره روایات دي ټول کمزوري، که د شلو دي او که د بل دي او که د بل دي. البته د سید عائشہ چې کوم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رمضان او غیر رمضان کې پاتو اضافه نه کوله. ایو پکې وي چې دا خو عجیبه خبره ده. څه عجیبه خبره ده؟ دا که به درې شپې چې مونږ وویل، د یو شپه کې خو دا راغلل که نه چې یو شپه د ماسخوتن نه تر سهاره لګیا و. دی ثابتوي دا چې نه شرع جدا کړی دی او ته جدا کړی دی. وایي دی حدیث سره بس چل گیا. په دا کې خو دا تو ذکر نشته چې دا مونځ یې کو نه بیا نور څه نه دي کړي. پته دا ولګېده چې تراویح کوي سړی نو تهجد د ده نه ساقط کېږي. دا اصل کې دی هغه تهجد. دې وجې نه فقهای کرام دا وایي چې که یو سړی ډېر کول غواړي نو دی د امام سره وکړي تراویح. سمجھ گئی ودیږي وتر دې نه کوي. او دلته به دا نه وایي چې یاره دا د وترو د جماعت ثواب ختم شو. دا ورته عقلي طور ثابت دی. دا مه وایه. وروستو که دی نور نوافل کوي ځان له ودیږي، سار کې دی بیا یو وتر وکړي، درې دې وکړي، پنځه دې وکړي، اووه دې وکړي. صحابه کرامو اجماع چې یو شی ثابتي د هغې انکار کفر دی. نو ماسخوتن د مخې قیام اللیل کول د صحابه کرامو عمل کې ثابت دی. دې نه به انکار نه کوو. دا اجماع شو. یو د صحابي ذاتي اجتهاد دی چې هغې کې اجماع نه وي، نو په هغې کې اتباع نه وي. ته ته بدعت نه شي ویلی. دا خبره کول چې دا بدعت د معاویه په دور کې شروع شو، دا بې خبري ده د دین نه. دا غلطه خبره ده. صحابي عمل ته بدعت نشي ویلی. دی به ګرځي راګرځي یا صحابي ورته بدعت وایي. ته خو په خبره نه پوهېږې. د مشرانو خبرې د مشرانو وي، د کشرانو خبرې د کشرانو. صحابه په صحابي چوټ کولی شي، ته خپل حیثیت وپېژنه. صحابي په صحابي چوټ کولی شي، لیکن رستو سړی په صحابي چوټ نشي کولی. دې ته فرق مراتب وایي. دا چې سړی نه کوي نابدینه کېږي. صحابي به صحابي باندې چوټ کوي، هر څه به وایي، وایي به همزولی دی بس. بل نه دی پکار چې هغه د هغې په منځ کې دخل در معقولاتو کې آرام کښېنه بس. نو صحابه کرام د هغې اجماع حجت دی، د هغې نه انکار کفر دی. پاتې شو د هغې ذاتي اجتهادي عمل، نو کله به هغه ټیک وي او کله به خطا وي. چې کوم ټیک دی کې اتباع کولی شي، چې کوم خطا دی نو هغې کې اتباع مه کوه، خو هغې ته بدعت ته نه شي ویلی. بس دکه اصولي خبرې مونږ وکړې. اصول څومره کتابونه چې ته وګورې دا پکې لیکلي،
کاغه اصول د سرخسی او کاغه اصول د بزدوی او کاغه اصول د اهل حدیث او کاغه حنابلې او کاغه موالک په دغه دغه بنیاد دی سنت نه مستحب دی مستحب دی ختم د قرآن مستحب دی تراویح کې سو کولی شي بهتر خبره ده خلک ته باندې کول نه دي پکار بلکې ماحول جوړول پکاري زمونږ خلک کم ګناهونو کې مبتلا دي کال تیر شي کال راشي قرآن لګوته نه وړي دا فریضه جوړیږي چې دل ترغیب ورکړي شي چې قرآن ته ودرېږي د قرآن اورېدل هم دومره ثواب دی لکه څومره چې د قرآن لوستلو دی دې حوصله شکني به کوو دې رایې چې دا دې ونه کړی شي دا دې کول پکار دي اگر چې دا مستحب دي ډېر شي خلک ډېر شي علما قرآن نشي لوستی عوام خو ډولولي نه نو دا ښه نه چې په روژه کې کم سے کم یو ځل واوري ثواب نه ولې محروم البته دا مستحب دي ابی بن کعب باندې سیدنا عمر صحابه کرام یو ځای کړل هغه ته ویل ته قرآن لوله خپله نه دي کړي خپله خو دغه فرمایل چې د سهار ټایم دې لپاره غوره دی بارکیف د صحابه کرامو ایمان معیار دی او د صحابه کرامو اجماع حجت دی او د صحابه کرامو ذاتی اجتهادی عمل هغه ایک احتمال د خطا او د ثواب دواړو شته ثواب چې معلوم شي اتباع وکړه ثواب نه معلوم نو اتباع مه کوه خو بدعت به ورته نه وی دغه اصول دي دا زده کوه بس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا او کچې دوی مخ واړو فإنما هم فی شقاق شقاق څه ته وایي ګمراهي لرېوالی فإنما هم فی شقاق یقینا دی په لرېوالي کې په ګمراهۍ کې فسیکفیکا جدا جدا وایي په معنی پوه شي فسیکفیکا نو خامخا کافي دی ستا لپاره خامخا کفایت وکړي ستا د طرف نه هم د دې دپاره الله الله دی چې کوم شرارتونه کوي د هغې شرارتونو نه د بچ کېدلو لپاره ستا لپاره الله کافي دی دا غیر مسلم یهود او نصارا دا موږ سره معاهده ده خو هغې چې موږ مسلمانان شو فسیکفیکهم الله خامخا کفایت به کوي خامخا بچو به کوي الله د دې طرف نه ستا د دې په خلاف کې به ستا لپاره کفایت الله کوي ادا ولې کوي وهو السمیع العلیم په دې وجه چې هغه السمیع العلیم دی هغه اوري هغه ته علم دی چې دا خلک څه چل کوي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه صبغه نه هلته مراد چې کوم دی هغه ختان دی یرید الختان ماشومان سنتول ختان کم چې ابراهیم علیه السلام باره کې تا ویلي و چې هغه د اتیاو کاله و چې ختنه شوی و په یهودیت نصرانیت او په حنیفیت کې بنیادی چیز څه شی دی فرق توحید نه علاوه ختان هغه ټول چې کوم دی دا سنت طریق صبغة الله دا الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته د هغه د نسل لپاره ملت لپاره طریقه ښودلې ده د هغې په ځای باندې یهود او نصارا څه وکړو هغې استباغ وکړه د دې لفظ نه لفظ پټ کړی دی استباغ ته بپتسمه وایي هغې په خپله ژبه کې ماشوم چې د اور وضع شي د هغې والا زیړې اوبه جوړې کړي نه په هغې کې ډوب کړي نو بیا یې راوباسي او وایي چې الله سره نصرانیا خالصا اوس خالص نصراني شو اسلام د هغې خلاف کوي اسلام ظاهري رنګونو پسې نه دي دا شین رنګ دی دا سور دی دا زیړ دی او دا فلانکي رنګ دی یا پیر صاحب ته نږدې چې روډوئ رنګ بګر دی دا هغه رنګ دی که د اسلام رنګ توحید دی صبغة الله دا جمشید صاحب چې دی جمشید صاحب زما کتابونه وکتل راغی ډېره په منډه منډه ما سره یونیورسټي کې ملاقات وکړو بیا واپس راغی دلته مونږ چې رالو خبرې کېدې نو ما ته یې چې دا راته ووایه چې دا توحید تاسو کوم ځای زده کړی نو ما یې زما استاد خو بنیادي شیخ عبدالسلام صاحب دی رحمت الله تعالی علیه د هغه شان موحد به دی هغه کې لا پیدا کېږي او بیا پنډی شیخ القرآن زما استاد دی د الہ مسله مونږ هغه نه زده کړې ده او د هغه بلکل بې ساخته الفاظ چې ښه دا رنګ در باندې
د توحید دالته نه خطل نه مایو یہ ته رنګ وای توحید رنګي خلکو کې مشهور شي هغه هیڅ نه مني خلکو ته دا سپکه خبره ښکاري سپکه نه ده دا رنګ دی د توحید بعضې خلکو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنګ وخیږي ګوره په ګېړو دا شی کوي نه دا صحیح خبره ده داسې رنګ په ځان چړوږي دا په هر رنګ کې چې رنګ کېږي که د دې نه ځان ساته صبغت الله مونږه قبول کړی دی رنګ د الله د الله د توحید رنګ دی په مونږ باندې زمونږ سر بل ځای نه ښکته کېږي زمونږ نه ټیسي ویسي نه کېږي چاپلوسی ماپلوسی زمونږ نه نه کېږي صبغت الله د الله د توحید رنګ په مونږ غالب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع د سنت رنګ په مونږ باندې غالب دی مونږ ودونو کې هم د هغې خیال ساتو کویدونو کې هم ساتو مونځ کې هم ساتو ذکر اذکار کې هم ساتو خلک به وایي چې پلانې نه مني وایي منو مونږ هر څه منو مونږ ائمه منو مونږ مجتهدین تسلیمو لیکن د اتباع رنګ په مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګ په ځان غالب کړي دا وجه خبره نه ده خلک پوهېږي نه په دی مونږ پې خوشحاله یو وایي دی چې جی دا کوي دا کوي بس ټیک کوي که نه دا رنګ دی دا یو ممیز څیز دی دا سړی جدا کوي صبغت الله بې ځایي معنی کړې ده هدان الله هدایته الله مونږ ته هدایت کړی دی خپل هدایت صبغت الله مونږه قبول کړی دی دین د الله مونږه قبول کړی دی رنګ د الله رنګ د الله سره توحید زمونږ کردار کې زمونږ قاعدو کې زمونږ لین دین کې د الله وحدت ارزه موجود دی انشاءالله ومن احسن من الله صبغه او څوک زیات ښایسته دی د الله نه په رنګ ورکولو کې د الله توحید چې کوم رنګ پیدا کوي هغه څوک پیدا کوي د هغې مثال نشي پیش کړی د اتباع رسول چې کوم رنګ پیدا کېږي کوم اطمینان او تسلي راځي کوم برکتونه راځي بل څه کې نشته او هغه دا دی چې ونحن له عابدون دا مونږ چې د هغې معنی توحید کوو د دې آخرت وجه م کوو ونحن له عابدون او یو مونږ یوازې د هغه دپاره عبادت کوونکي اسلام کې ختنه د بچي د پیدایش په عمر ورځ ده دا کلونه پس نه ده دا مشرانو چې به کم کول که چې لارو کوڅو کې به ګرځېدو لوی لوی سړي به په فخر لګیایي ای پرتوګ به هم نه اغوست شکر وبا چې الله عذاب در باندې نه راغلی ته شرمېږې نه مسلمانان نه وی درسره عمر ورځ باندې ختنه کوي د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه وخت کې پین نی ډېر ورکوټي ماشومي زخم یې ډېر زر ورځي پوهېږي هم نه دا لوی سړی یې بیا به یې ورته ویلو په اشاره وړل بیا څه یو لس ماشومان به راوستل امتیاز به یې پې جمع کړې دې کې امتیاز یې وکړه بیا به یې کېنو په اسیس باندې کړپ به ورته ور واچو چې کټکه به یې واغله بره به ښه ګرځي چې کړپ به دې وباسه که نه پاسه بیا خام امتیاز ور واچوله دا طریقه وه انا لله و انا الیه راجعون حاجی حقیقه به کې ورسره کولی شي نه کې به ورسره ویښته به ورسره هم لرې کې اسلام وپېژنی که نه مسلمانان دي اسلام ورته نه معلوم دغه مستحب دی هغه مالدار سړي دپاره ته نشي کولی مشه کولی عقیقه پاکول سنت دي نارینه دوه چیلي زنانه یو چیلی یا یو ګډ دغه طریقه ده دلته که مالدار یو که غریبانان دي نو ګونګړي پخوي ګونګونه پکاتے ہیں دا ګونګړي پخول د هندوانو رسم دی دا د مسلمانانو طریقه نه ده چې یو بني آدم غریب دی هېڅ ته نه پخوي چې پخوي دغه د پوخ کې زمونږ او ستاسو خو شوي دي خو موږ خو الحمدلله د ټولو بچو دغه شان خیال ساتلی تاسو د ټولو ساتئ دغه شان بس ارزانی و تا چې پکې شتی نه وي ویشته که نه ستا کار نه کېږي دې ته عقیقه ولې وایي د انسان سټ بند دی نو دې سره به دی آزاد شي جهنم نه آزاد شي وجود آزاد شي ژوند آزاد شي دا پکار دي چې وکړی شي قل ووایه تحاجوننا فی الله دا بل زجر دی
وایا تحاجوننا آیا تاسو مونږ سره محاجه کوئ بحث کوئ فی الله د الله په یووالي کې د الله ذات ما یادوه نه بیا مسائل جوړېږي فی الله د الله په یووالي کې تاسو عزیر ته ابن الله وایئ عیسی ته ابن الله وایئ آیا تاسو مونږ سره بحث کوئ د الله په یووالي کې حال دا دی هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی نو چې رب یو دی نو تاسو جنګ ولې کوئ د الله په یووالي کې پالونکي خو ستاسو هغه دی که نه نو بندګي مه غله کوئ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم مونږ دپاره زمونږ اعمال دي ستاسو دپاره ستاسو اعمال ونحن له مخلصون مخلص دلته کې معنا بیزاوي کړې ده موحدون نخلصو بالایمان والطاعة دونکم ونحن له مخلصون او یو مونږ د الله غاړه بسته ټول اعمال د هغه دپاره کوو تاسو آشاند نه یې او بل زجر آیا تاسو وایئ چې یقین ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اولاد د اسحاق کانو هودن و نصارا دا یهودیان یا نصرانیان وو موږ ته به استاد نه ویل خصوصا پنډی شیخ القرآن رحمه الله چې ډېر خلک یو پیر صاحب بیات کی او بیا به د هغه باره کې وي چې هغه به دا چل کوو دا چل به کوو دا دروغ وایي پیرانی پیر به بدنام کی چې هغه داسې و داسې و دا دروغو نه ځان ساتي خلک قل انتم اعلم ام الله اوایا آیا تاسو ښه پوهېږئ او که نه الله پوهېږي نو دوی دا خو نشي ویلی چې موږ ښه پوهېږو نو پته ولګیا ناپوهې دي نو قرآن وایي ومن اظلم بل زجر څوک لوی ظالم دی د هغه چا نه کتم شهادتا چې پټه کي ګواهي عنده چې وي د ده سره من الله د الله د طرف نه د الله ګواهي څه ده لا اله الا الله عیسی ابن الله یا عزیر ابن الله دا الله گواہی نه ده دا الله گواہی ده لا اله الا الله دا مربوط آیتونه دي اول سره توحید سره متعلق څوک لوی ظالم دی د هغه چا نه چې پټوي ګواهي پټوي علم چې وي د ده سره د الله طرف نه او الله غافل نه دی عما تعملون دا څه نه چې تاسو یې کوئ بیا رد دی علی الافتخار بالآباء دا دوباره ولیکئ دا په دې وجه دوباره کوي چې دوی بهر وخت وی چې زما پلار دا و داسې و کان ابي فلانن وکان ابي کذا وکذا کان ابي کان ابي کان ابي کان ابي به ویل که ابن خلکان بدا چل کو که دا پلار کان ابي کذا کان ابي کذا چا ورته خلکانا خلکانا دا کان پرېږده مړه څه کان ابي کان ابي که ته څه یې په خپله لا ته ابن خلکان وایي تاسو ورته ابن خلکان وایه که نه ابن خلکان نه دی ابن خلکان یو سړي دا اورېدلي وو ما نو بیا ابن خلدون ته بیا ابن خلدون وایي هلکه دا قیاسي مسلې خو نه دي دا قیاسي مسلې خو نه دي یو رانه اورېدلی وو زیرکلي نه به زرکلي وي نو ما زیرکلي که تصحیح مې وکړه نو خوا کې هغه واورېد نو بیا کلاس کې زرکشي د زیرکشي وي دا په نقل نه کېږي که نه یو سړی چې د یو 2 منټو ذلت نه برداشت کوي د شاګرد دی نو دی د عمر د لوی لوی څیزونو نه محروم پاتې شي چې شاګردي وکړه د چا نو ده د ځان بدي ښکاري چې ښه زه به اوس دته کښېنم او چې ته کښېنې څه به زده کړې که نه تلک امتون دا دي چونکې بار بار بکول په دې وجه قرآن مجید بار بار دا خبره کوي تلک امتون دا یو ډله ده قد خلت یقینا تېره شوې ده لها ما کسبت د هغې دپاره هغه اعمال دي کوم چې هغې کړي دي دې دپاره فایدې د هغې عملونه دي کوم چې هغې کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره هغه اعمال دي کوم چې تاسو ګټئ ولا تسلون عما كانوا يعملون او تاسو نه تپوس نشي کولی دا یې کارونه په باره کې چې یې کول